السلام علیکم. عزتمنو په کلی کې یو پیغله واده شول، نو بیا به هغه به د واده په شپه باندې یعنی خپل خاوند ته سوې چې ما سره یعنی څنګه نمونه باندې کارونه وکړو. عزتمن د دې ویډیو نو مخکې زه ته دا یادګي نو کوم تاسو کو چې زموږ په دې چینل کې نه یو حتما د زموږ هم دا چینل د سبسکرایب کړئ، خو کې اوسه د ټاله نشان او چې خا یو نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې درورسي. عزتمنو په یو کلی کې یو جنۍ ډېره زیاته سخته یعنی ګرمه وه، ځکه چې دا به په کلی کې ګرځېدل او کلی کې هیچا نه به یعنې شرم او ستر او پرده نه کوله او هر کس سره به آزاد ګپ شپ لګولو، ځکه چې هغې ته څه پته لګېدله چې یعنې دا غلط کارونه په دې دنیا کې یعنې شته دی. په اخر یوه ورځ دا واده شوله، بیا به خپل خاوند نه هغه عادتونه غوښتل چې کم عادتونه د دې جنۍ سره به ګاونډیانو کول. ګاونډیانو به دې جنۍ سره کم عادتونه کول. عزتمنو د خلکانو به ونیوله او د شا د طرفه به دې جنۍ سره یعنی غلط کار کول. خو دې جنۍ ته د دې خبرې علم نه دی چې خلک یعنی د دې شا د طرف نه کار کوونکي یعنی دا غټه ګناه ده او دا په اسلام کې نشته. او کله چې دا جنۍ واده شوله او د بیا چې دې ته خپل خاوند ورته ورغلی، نو خپل خاوند چې به ورته ویل چې نږدې شه، نو چې دا به ورنږدې شوه، نو دا به دغه شانتې یعنی چې ګاونډیانو به د سره کوم کار کولو، نو هغه کار دې جنۍ سره ګاونډیانو کولو، نو هغه کار غوښتنو خپل خاوند به دغه کار غوښتنه کوله. خپل خاوند ته یعنې پته ولګېدله چې زما ښځه خو ټیک نه ده، دا کونۍ ده. نو بیا یې خپل خاوند ډېرې مجبورتیا نه یعنې څه غږ نه شو کولی، ځکه چې بیا به خلک وایي چې یعنې د دې مېرمنې د واده یې درېیمه ورځ نه ده او مېرمن یې پرېښودله. نو ده به وسلو خپله مېرمن بیا ټیک کوله، نو خو نه به ټیک کېدله. نو آخر دا مجبور شو او مېرمن یې خپله واده کړې ښځه یې بیا پرېښودله. عزتمنو زموږ نننۍ معلومات تر د دې پورې د نوي معلومات دپاره زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې اوسه د ټالۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسي.